یو ډله به د قبرونو نه داسې روزي چې لاسونه او خپې به نه او صرف دا تنه به وي او د غونډاري غوندې برغړي او شام ته به رواني. ملایکې به آواز وکړي چې یا رب دا څوک خلق دی؟ وای به دا هغه خلق دی چې په دې لاس یې چېرې سم کار نه و کړی او په دې خپو چېرته سم ځای ته نه و تللی. نو دا قسمه خلق چې دي دا به د قبرونو نه په دې حالت کې راپاسي. اوس خپلو لاسونو خپلو خپو ته کتل پکار دي چې اسې نه چې دغه ډله کې مونږ نشو چرته زمونږ لاسونه چرې حلال نه کوي او زمونږ خپې چرته سم کار پسې نه ځي. ټوله ورځ زمونږ خپې چرته رواني او ټوله ورځ زمونږ لاسونه څه کار کوي. دغه هر سړی خپل ګریوان کې وګورئ او ځان سره محاسبه وکړئ چې خپې کم طرف ته ځي او لاسونه کم طرف ته. بله ډله به راپاسي چې د هغې په دې خېټه کې به اور بلیږي او لمبې به د خولې نه بار روځي. یا الله دا څوک دي؟ و به دا هغه خلق دی چې په دې خوله یې چېرته حلال نه و خوړلي او دې خېټې ته حلال نه و تلي. د شپه او ورځ خوراک په دې خوله او په دې خېټه کې حرام. نو دا ډله به د قبر نه چې راپاسي نو خېټه کې به اور بلیږي او لمبې به د خولې نه بار. نن وګوره هر سړی آرام خور په دې ملک کې تاسو که نظر اوس غلی وای نو الال خواره به درته هغه خلق هم ښکاره نشي. هغه خلق چا 15 زره تسبیح ورسره او په خلوتونو کې ناست ځکه د هغوی خوراک هم چې دی زمونږ ګټه ده. نو مونږ خو یو مردار خواره د شرابو تجارت مونږ کوو هغوی له هغه پیسې په شکرانه کې ورکو. د هیروین او د پوډرو تجارت مونږ کوو هغوی له هغه پیسې په نظرانه کې ورکو. غلا او ډاکه مونږ کوو هغوی له هغه پیسې په زکات کې او په شکرانه کې ورکو. نو حلال خواره هغه خلق هم نه دي. په جماعتونو کې چې کوم حضرات ناست دي د دې خلقو خوراک هم ستاسو ګټه ده. نو ځان ته وګورئ ستاسو ګټه د دوی خوراک ده او ستاسو ګټه یقیني حرامه ده. نو لا محاله دا هم غریبان حرام خوار دي. زه دا تپوس کولی شم چې هلکه ستا د کوره وظیفه راغله دا دې په څه ګټلې دا دې کوم ځای نه راوړې؟ ستا د کوره ترکاري راغله دا دې کوم ځای نه پخ کړې ده؟ زه دا تپوس کولی شم. نو عرض مې دا و عزیزانو چې مونږ به د هغه ډلې نه یو چې د قیامت په ورځ ځمکه مونږه بار راغورځوي نو زمونږ په خېټه کې به اور بلیږي او لمبې به هم د خولې نه وځي. بله ډله به راپاسي چې هغه به د خنزیر په شکل کې وي. خنزیران به خاخ کړي به بني آدم وي او راپا بسی د خنزیر په شکل. یا الله دا څوک و به دا هغه خلق دی چې د دنیا د کار د پاره به منځ نه کول. د دنیا په کار کې به شپه ورځ ننوتی او د منځ ټایم به چې راغی نو منځ به نه کول. نو چې کم خلق د دنیا په روزګار کې منځ قضا کوي دا خلق به په قیامت کې د خنزیر په شکل کې د قبر نه راپاسي. نظر اوس غلوئ په دې ټول ملک نظر واچوئ چې د دې قماش خلق به څومره راپاسي د قبرونو نه چا به د خنزیر په شکل کې. الله دې امان راکړي. بل ډله به راپاسي
چې دا شونډې به په دې سینه پرتی وي او دا جبه به په دې ګوډو لګي او دا غاښونه به د غوی د ښکرونو نه زیات لوی وي، په داسې خبیث او داسې مردار شکل کې به د قبر نه بله ډله راپاسي. یا الله دا څوک دي؟ وای به دا هغه خلق دی چې په دې خوله به دوه مسلمانان جنگول، په دې خوله د چرته د سړیتوب خبره نه وه کړې، بل به کوې په دې خوله کنستو، دوه به پې جنگول، دوه به په جنگ کړه، ده به تماشا کوله. نو دې خولې ټوله زندګۍ کې د شیطان ډیوټي کړې ده، نو دا دې داسې په پلیت شکل کې ځکه د قبر نه راپاسي. بیا نظر اوس غلوای تاسو چې زمونږ خوله ټوله ورځ څه کارونه کوي. دو جنگول خو زمونږ د ګس لاس کار دی، دا زمونږ ډیوټي ده. نو دا قسمه خلق بم په قیامت کې د قبر نه راپاسي. عزیزانو یو بل ډله به راپاسي چې د هغې ډلې مخې ته به بورډ لګېدلی، بورډ به لګېدلی او په بورډ د پاسه به لیکلي وي چې دا د زناکارو ډله ده. نو کتبه به مخې ته لکه دا جلوس کې چې وګورئ تاسو دا کتبې رئیس دي،